څنګه سوا زړونه مې خنک سلو چې یا مې د خرب د سر پر ځای د چا سر یې شو پر خره باندې شیخ ادریس، بیا مې د سپي پر ځای باندې ورته یې شو د سپي سر مې لرې کړی و د دا شیخ ادریس. زړه مې خنک سلو، هغه سپینه ږیره چې په وینه سره وه خنک سو زړه مې. والله العظیم که زما په مرګ کې ستا پیدا ده، که ستا په مرګ کې زما پیدا ده، زما او ستا د دواړو په مرګ کې دغه دریم پیدا ده، هغه ته ورسېده پیدا. واورئ خبرې واورئ، په رغبیل کې مو به نه سره ګرځوو. ته ما پر یوه خبره وژنې، زړه دې نه سړېږي. ولې ما په پښتو کې دې نه بیانوئ؟ ما ته په زرو طالبان نه وناست، ما د قرآن او د حدیث خبرې نه کولې. ته دا وایه چې دا علماء سو دي، علماء سو خو جهنمیان دي. نو چې زه علماء سو سم چې زه قرآن او حدیث جهان ته ورشیم، نو ته خو والله العظیم هغه خنزیر سوسې والله العظیم که ولاړې کم سے کم تا به زما د پښتو خیال ساتلی وای چې یو سیک مړ شي څوک یې مړ کړي پښتانه خوا به دی وایي دا سیک دی پروا نه لري خو پښتون دی. تا زما په اسلام خوا نه کبه ده، تا زما په پښتونوالي خوا نه کبه ده. زه ستا په اسلام هم خوا بدوم، ستا په پښتونوالي هم خوا بدوم. ستا که وکیل وجل سوی دی زه در سره درېدلی یم، ستا که شاعر وجل سوی دی زه در سره درېدلی یم، ستا که سیاسي وپو وجل سوی دی زه در سره درېدلی یم. پر ما چې نن دا ورځ راله ته مبارکۍ سره ورکولې، ستاسو دې مبارک شي جهنم. پر ما تیره سوله پر تا را روانه ده. هغه لوی رب ما تم ګوري و تا تم ګوري. مه کوئ د الله په خاطر، د الله په خاطر، د الله په خاطر. دا بله خبره ده عزیزانو، خبره ده د شیخ ادریس صاحب رحمه الله. خبره ده د عزیزانو چې الله فرمایي، الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. که یو سړی را ولاړ سو یو مسلمان ورور یې ناحقه او په قصده وواژي، په بدله کې به الله فرمایي جهنم ورکوم د همیشه دپاره. وغضب الله علیه، د الله به غضب ور باندې، ولعنه، د الله په لعنت کې به الله به لعنتونه ور باندې وایي. واعد له عذابا عظیما، سخترین عذاب الله رب العزت د داسې چا دپاره تیار کړی دی. دا نو یوازې د شیخ ادریس صاحب دپاره نه رحمه الله، دا د هر مؤمن مسلمان دپاره چې څوک یې مړ کړي ناحقه، د هغه قاتل ته الله رب العزت دا سزا ورکوي. اول به جهنم ورکوي، هغه همیشه علما فرمایي کې دا مرګ حلال بلی بیا به همیشه وي. او دویمه خبره دا ده د الله په غضب کې به وي. دریمه خبره دا ده د الله په لعنتو کې به وي. څلورمه دا د ډیر زورور خوندور دردناک عذاب د جهنم په شکل کې الله رب العزت د ده دپاره تیار کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د قیامت په ورځ به د جهنم څخه د اور یوه لمبه راوځي، هغه قاتل چې دی هغه باندې به راوغورځي او دا قاتل به د ځان سره جهنم ته راوځي. صحیح سلو. بیا د علماو چې کوم مقام دی عزیزانو، د علماو په باره کې الله فرمایي وشهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. الله فرمایي زه ګواهي ورکوم چې زه لا اله الا الله یم. الله وایي فرشتې دا ګواهي ورکوي چې زه لا اله الا الله یم، او علما دا ګواهي ورکوي چې زه لا اله الا الله یم. الله پاک علما د خپل وحدانیت ګواهان بللی دي، ګواهان. تاسو پوهیږئ پر دا قاتل باندې څو حقوق دي؟ پر قاتل ته درې خبرې مخامخ دي. یوه خبره د الله حق دی چې تر پښو دې لاندې که یو سړی دې ناحقه ووژئ. دویم د دې مقتول حق دی چې ته راولاړ شوې ناحقه دې ووژئ. دریم د دې مقتول چې کم قریبان او عزیزان دي هغه دې وځورول. درې حقوق ته فی الحال تر پښو لاندې که یې تابع لري، یا د الله یا د دې مقتول یا د مقتول چې کم قریبان دي تابع لري یا تابع نه لرم. اوس خبره دا ده عزیزانو، شیخ ادریس صاحب رحمه الله دا شهید شو. اول دا خبره له منځه وباسئ چې دغه څو عمر مخکې هغه کوچنی بیان وکړي له دې وجې دی ولاړی. نه نه دا خبره نه ده. صحیح شو. هېڅوک دونه نه کوي پر یوه خبره باندې څوک ګرځي، هېڅوک هم نه کوي، نه یو طرف نه بل طرف نه بل طرف. اصل منصوبه د نن څه 20 کاله مخکې 22 کاله مخکې جاوید چودھری ډېر زبردسته کالم نګار و، اوس هم په دا موبایل کې د خپل پروګرام لري. د ده یو کالم ما وکتی
د ده یو کالم ما ووایي زما سره به شاید اوس هم پروت دي ده په هغه وخت کې دا کالم لیکلی ویلې چې اوس یهودو نصاراو یوه بله لوبه د اسلام سره شروع کړله. کومه لوبه دا شروع کړه چې سرکرده چې کوم علما دي دا له مخه وباسي. دا د نن څه 22 کاله یا 23 کاله یا 20 کاله مخکې دا کالم ما ویلي. دا عالمي منصوبه روانه ده. دا زما او ستا کار نه دی، نه زما او ستا د وس کار دی. دا زموږ د وطن د کمزوري کېدو دپاره، زموږ د وطن د کمزوري کېدو د خرابېدو دپاره، د مولانا صاحب د کمزوري کېدو دپاره، د ګزارېدو دپاره، د خرابېدو دپاره په هغه باندې مطلب د خپل مشن پرېښودو دپاره دغه منصوبې روانې دي. دا به راسره منئ، لازمي به راسره منئ، خامخا به راسره منئ. او بیا جبه خبره دا د عزیزانو په مسلکو کې تر ټولو مظلوم ترین مسلک چې دی هغه حنفیت دی. په حنفیت کې بیا دیوبندیت دی. د دیوبند هیڅ یو مسلمان چې هغه سرکرده عالم دی هغه چا و مشته راپرېښی نه دی. او په قومو کې چې تر ټولو سرکرده هغه مطلب په قوم کې سرکرده خلک دي، په قومو کې تر ټولو مظلوم ترین قوم هغه پښتون دی. د پښتنو سرکرده یو سړی نه دی راپرېښی، نه وکیل راپرېښی دی، نه شاعر راپرېښی دی، نه مجاهد راپرېښی دی، نه ملا راپرېښی دی، او نه سیاسي راپرېښی دی، نه مفتي و عالم راپرېښی دی. دا لویه منصوبه او ډېره لویه لوبه چې د هغه روانه ده. او تاسو خبر یاست عزیزانو د پښتانه څومره خوار دي، څومره تباه دي. هر ورځ یو لیوه راځي د پښتنو له رمې خال مړ چې دی هغه پورته کوي، خال مړ پورته کوي. موږ څه چم وکړو لکه هغه رمه باندې چې لیوه راشي ښایسته پسه یې پورته کوي، رمه سر راپورته کړي، غوږونه شک ونسي، سترګې رډې ونسي، شاوخوا ګوري چې کله لیوه ولاړی هغه مجه د ځانه سره بوتې دی بېرته ومځکې ته سرونه ورشوه کړي. بیا چې کله لیوه وږي سو بیا راسي، بس موږ هم دغسې لیوه رالی، ملا یې راسبوتی، شاعر یې راسبوتی، مجاهد یې راسبوتی، وکیل یې راسبوتی، خوندور اعلی سیاسي وپو یې راسبوتی. موږ خالي شاوخوا وکتل، بېرته مې خپل کار ته توجه ورکړله. دا لیوه موړ نه دی، دا بلم غواړي. پوهېږې په دې خبره باندې په کراچي کې دا کاغیانې ډېرې ګرځي. که تا یوه کاغۍ یا دا یو کارګه ورمړ کوي په سوو کاغیانې راشي نارې وایي چیغې وایي تا نه پرېږدي. مفتي منیر شاکر صاحب ویلې ول پښتانه داسې خلک دي اعلی د سر سړی ورمړ کړي بیا دوی وایي الله راسي الله زموږ سړي ته څونه غټه د شهادت مرتبه ورکړه. نه غواړم دا شهادت، نه غواړم. د الله رسول له داسې شهادت پناه غوښتې وه. د الله رسول ویلې اللهم اني اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. یا الله ته ما داسې مه جوړوه چې زه پر چا ظلم وکړم، ما داسې مه جوړوه چې بل پر ما ظلم وکړي، هغه راځي پر ما ټکان کوي. د دې مرګه څه د الله رسول پناه غوښتې وه. دا شهادتونه موږ نه غواړو، ګر سره یې نه غواړو. دا شهادت دی، منم چې د شهادت مرتبه به الله ورکړي، خو له دې مرګه د الله رسول پناه غوښتې وه. او بیا بله خبره دا ده وایي داسې په لکو خلک یې جنازې له راغلي وو. په لکو خلک، موږ په لکو خلک نه غواړو. زما جنازې له دې 15 کسان هم نه راځي چې زه په خپل ایمان او اسلام ونه بخښل سومه. والله العظیم که ستا په جنازه باندې وبخښل. حضرت عمر فاروق چې وفات کېدی و زوی ته ویلې ول زویه ما ته به انتظار نه کوي چې خلک ډېر خبر سي، زما جنازې فقط 40 کسان رالو زما د جنازې دپاره، بس ما ژر پټوه. که ما د الله او د رسول خبره خپله کړې وه زه هغه 2 یاران ته ځان رسوی سمه چې یو پیغمبر علیه السلام دی بل ابوبکر صدیق دی. که ما نه وه کړې چې ګرد دنیا د اسمان ملائکه ما ته جنازه راکړي زه په دې باندې نه بخښل کېږم. موږ په دې غولولي یو. هېڅ نه مې شهادت غواړو نه په جنازې کې په لکو خلک غواړو. زه په لکو شیخ ادریس صاحب ته دغه خبرې پیدا وکړله، دا په لکو خلک راغلي دې پیدا ورته وکړله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کوي بیا د جنت البقیع په آخر کې ولې ښخ کوي؟ د شپې یې ښخ کوي. په دې ښخ کې چې ژوندی بیا د مرګه بعد خلکو وړي. خالي وله ساتلی 20 کسان په جنازه کې شریکانو، هغه الله نه دی بخښلی. د حضرت علي کرم الله وجهه جنازه چا ورکړله؟ د امام حسین جنازه چا ورکړله؟ د شیخ اسامه جنازه څه سوله؟ د لوی ملا صاحب جنازه څه سوله؟ ما د جنازو دپاره نه یو. ته زما په جنازه کې 1.5 لک کسان شرکت وکړي په دا افتخار دی. هېڅ افتخار نه دی، نه دا افتخار غواړو، نه په دې افتخار زموږ ګزاره ده. زما په ایمان او په اسلام باندې ګزاره ده. پوهېږې په دې خبرو باندې عزیزان.
او بل خبره دا د عزیزان چې ډیر کسان ما فکر دې ته و چې دا پښتانه څه چم کوي والله العظیم که یا د پنجابي پلاس وجل سوی والله که یا د سندي پلاس وجل سوی والله که یا د بلوچ پلاس وجل سوی والله که یا د هزاره پلاس وجل دا د پښتنو پلاس وجل سوی دا چې کوم بشګر چې دا پښتانه ولو دا په یوار په خرچيږي دا په دویو په دریو په سل په خرچيږي عمل چې کله عمل کاسي چې کله انګريزانو ته پلاس ورکي هغه ول دا داسې قوم دی خاص کر پاکستاني پیسې ورک مورم پلاس ورکي په یوه په دې خبره باندې ساده خیال شیخ ادریس صاحب اول دی نه اخرنی دی د هغه شامزي صاحب سره واخله بیا راځه زما استاد شیخ حسن جان صاحب پرې د شیخ حسن جان صاحب سره واخله راځه بیا د سمیع الحق صاحب پرې د سمیع الحق صاحب سره واخله بیا راځه تر حمید الحق صاحب پرې د حمید الحق سره واخله بیا راځه تر ګلمنه پرې لګلمنه سره واخله تر مفتی منیر شاکر پرې لمنیر شاکر سره واخله بیا د خانزیب پرې د خانزیب سره واخله د شیخ ادریس پرې بیا د سلسله روانه لیست جوړ شوی دی او پښتنو او ظالمانو او بده قومه تر ژوندو دي د مړو لیست زیات دی ټول پسونه سره پرېښولو نه شاعر د خوان د سر شاعر را پرېښوی نه وکیل او ډاکټر او سیاسي را پرېښوی نه عالم مفتي او مجاهد را پرېښوی صحیح سلو په یوه په دې خبرو باندې پښتنو ما ډیر وکتل چا ول هلاک سو چا ویل د علماء سو چا یو بل ته مبارکي سره ورکولې تاسو یو بل ته مبارکي سره ورکولې یو خبره دې شیخ ادریس صاحب وکړه رحمه الله څومره مې ذهني ټارچر ورک څومره مې ذهني پریشر ور باندې راوستي اعصاب قوي وکني د دماغ راګ په پټاوس پر یو خبره باندې سل نه کې کړي ولې یو شاباش نه کوي وار یو غلطي ستاپ فکر وکړه بیا د سل ګوت ور باندې کې شولې توري ګوتې د حجاج بن یوسف دا ظالم تیر سوی دی 1,00,000 مسلمانان په قلم لیکلي وجلې دي کعبه ته ور واچوي عبد الله ابن زبیر شهید کړي د قران حافظ وو او بیا مطلب په شواروز کې 300 رکعات نفل منځ کوي بیا د قران زبر زیر پیش دا ټکی دا دور کړلو کما سبا د حجاج بن یوسف یو کیسه وکړه و ما ته چې مولوی صاحب ته د حجاج بن یوسف په خوای هغه دومره بډی کړي او ظالمانو او بیا عقلانو او خدای می خانه خراب کا لکه چې خراب ده پر کمر روان یاست تا پر یو توري ز دومره وزوره ولما ما زرنه کوي کړي د قوم سره د دین سره د اسلام سره د وطن سره تا ما دغه شاباش راکې پر یو خبره د زما مور زما خور څنګه سو چاچه پر خره باندې شیخ ادریس صاحب سر یې شو اج صاحب شنو ورو ورنه وخت روانه بیا سپټ را روانه څنګه سواز ورونه می خنک سلو چې یا می د خرب د سر پر ځای د چا سر یې شو پر خره باندې شیخ ادریس بیا می د سپي پر ځای باندې ورته یې شو د سپي سر می لري کړی و دا شیخ ادریس زړه می خنک سلو هغه سپي نه جره چې په وینې سره خنک سو زړه می والله العظیم کزما په مرکز ستا پیدا ده کستا په مرکز ما پیدا ده زما استاد دغه په مرکز دغه دریم پیدا ده ته ورچې ده پیدا واوري خبري واوري پر غبیل کې مو بل سره ګرځو تما پر یو خبره وجنه زړه دې نه سړیږي ولی ما په پښتو کې دین نه بیانوي ما ته په زرو طالبان نو ناس ما د قران او د حدیث خبرې نه کولې تداوی چې د علماء سود علماء سوخ جهنميان دي نو چې زه علماء سود سم چې زه قران او حدیث جهان ته شيمه نو ته والله العظیم اغه خنزير سوسه والله العظیم کولاړي کم سے کم تابز ما د پښتو خیال ساتلای وای چې یو سیک مړ چې څوک مړ کې پښتانه خوا به دی وای دا سیک دی پروانه نه پښتون دی تاسو ما په اسلام خوا نه کبدا تاسو ما په پښتونوالي خوا نه کبدا زستا په اسلام خوا بدوم ستا په پښتونوالي خوا بدوم ستا کا وکیل وجل سوي دي زدر سره درېدلم ستا کا شاعر وجل سوي دي زدر سره درېدلم ستا کا سیاسي او په وجل سوي زدر سره درېدلم فرما چې نن دا ورځ را لته مبارکي سره کوله ستاسو دي مبارک شي جهنم پر ما تیر سواله پر تار روانه ده او غلوی رب ما تم ګوري وتا تم ګوري مکوي د الله په خاطر د الله په خاطر د الله په خاطر پښتانه نه دي د پښتنو به هم له دوستۍ پناه غواړي هم به له دشمنۍ پناه غواړي چې دوستي سي بیا د نبوت درجه ته رسي صحیح سو او دشمنی چې بیا کله رااله بیا د کفر درجه ته ورځي نستاسو موږ دوستي غواړو نستاسو دشمنی غواړو صحیح سلو الله دې د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي د ټول عالمي انسانيت
چې خاص کر مسلمانان دي د هغو د الله رب العزت حفاظت چې دی هغه وفرمایي. او بیا بله خبره دا د عزیزانو، دا ډېره مهمه خبره ده، د چا په مرګ خوشحاله کېږي. که څوک د چا په مرګ خوشحاله سو چې وا قاتل ته الله پاک څومره سزا ورکوي، والله العظیم د غومره سزا دغه خوشحاله سوی. شیخ زکریا صاحب فرمایي که په مشرق کې یو سړی و په مغرب کې نیکي وسو دی په خوشحاله سو د غومره ثوابونه الله ودت ورکوي. که په مغرب کې یو سړی و په مشرق کې یو چا ګناه وکړه په مغرب کې دی په خوشحاله سو و هغه ته هم دغونه سزا ورکوي. پوهېږئ الله رب العزت شیخ ادریس صاحب زموږ د علماو اخرنی شهید کی. الله رب العزت زموږ د علماو حفاظت وفرمایي، زموږ د سرکرده مشرانو حفاظت وفرمایي. هغه په یوه نامه دی که په بل نامه دی که په بل نامه دی په ژوند کې شکنځه لوبې زه د جانت جنرل سټور جوړېدل غواړم. زه لوړه خبره کوم، زه د یو کونج خبره نه کوم چې یا د سلفیانو خبره کوم یا د وابیانو خبره کوم یا د بریلویانو خبره کوم، صحیح سو، یا د پښتونخوا خبره کوم یا د نیشنل خبره کوم یا د پی ټی ایم خبره کوم یا د فوجانو خبره کوم یا د افغانستان طالبانو، د ټول عالم مسلمانانو خبره د مخ ته ایږدم. د ځان المر جوړ که د ځان چراغ مه جوړوه چې یو کونج ته رڼا ورکوې. الله دې زموږ د وطن حفاظت وفرمایي. چې کوم چا دا کړي دي یا الله رب العزت تا وعده کړې ده تی په سزا ورسوه. او بله خبره که څوک وایي قاتلان دي ولې ګرڅه دي قاتلان نه نیول کېږي. موږ قاتلان نه غواړو. ولې نه غواړې؟ دا ما نیولی پلانی پښتون دی، د پلانی علاقې دی، د پلانی زوی دی، 15 لکه 10 لکه 20 لکه روپۍ اخیستې دي. زه څه کوم دونه ټوکړې ما ته څه پیدا کوي؟ شیخ ادریس پرې ژوندی کېږي. د شیخ ادریس هغه د دارالحدیث هغه هغه چې دی ورته ناست هغه ټیبل ځینې جوړېږي. یا زه څه کوم؟ یا وایي ښه دی چې څومره ژوندی ښه دی چې ژوندی خو هغه جهنم له راځي، هغه جهنم له روان دی. ته څه کوې چې دی جهنم له وختي رسوي؟ موږ نه غواړو. موږ دا غواړو چې زه وژل سوی پر چی شم. زما هغه سړی نه دی په کار، زه وژل سوی په کومه ګناه یم دا ګناه راوښیه. یاره ولاړ څه سد باب یې وکړه د دې ګناه چې خلک ما وژني، خلک منصوبې جوړوي، خلک پالیسۍ جوړوي، خلک مجلسونه باندې جرګې کوي، څه وکړي دا کوي چې دا سړی به د مخه دا د مخه وباسم. زه قاتل مال چې دلته مخامخ راځي زما په بیان کې نه قسم په خدای ورته ولګورم. ولې ورته ګورم؟ الله فیصله نه کوي. د قیامت ورځ د دې دپاره نه ده، د مثقال ذرتین حساب نشته چې ستا بیا زه څه ګر سره قاتل مره پیدا کوي. صحیح ګر سره مولانا صاحب نن اعلان کړی د جمعې لمانځه باندې مظاهرې کوو. دا انساني کوشش دی، دا انساني او جمهوري کوشش دی. خو په دا کوشش باندې هېڅ والله کتبې کې والله کتبې کې که ته وایې چې زه یې کوم نو د شاه مزید صاحب سره شروع که بیا یې بل در کې وایي بل د انتظار کوي. موږ هغه د پنجرې چرګان یو چې کله کساب لاس ور واچي ګر چرګان سره غورځي او راوباسي. نور چرګان خوشحاله دي زه بچاو سولم یا ګراک پاته دی چې کله ګراک راشي دا بل چرګ وار دی. الله دې بچیانو ته ډېر صبرونه ورکړي. الله رب العزت دې زموږ دیني ادارې نه راتباه کوي. کوم چې زموږ دشمنان دي هغه دې الله ورکړي. الله دې په سترګو ړانده کړي، الله دې په لاس وشل کړي. الله رب العزت دې د ابد الاباد لپاره تباه کړي چې څوک د دین د اسلام دشمنان دي، څوک د قرآن او څوک د انبیاء او د صحابو دشمنان دي. او پښتنو ته دې الله هدایت وکړي. زما په یاد چې یو بل ته مبارکي سره کوی مبارک. زما وار تیر سو ستا وار دی بیا ما ته اجازه راکړئ چې مبارکي پر درکړم. اجازه راکړئ. زه دومره سپی نه یم، زه سړی یم، زه کافر نه یم، زه مسلمان یم، زه بې ضمیره نه یم، زه با ضمیره یم، زه بې حیا نه یم، زه با حیا یم، زه به د اخلاق نه یم، زه اخلاقي یم چې ستا په مرګ به زه جړېږم. زما ستا دپاره خندا خوښه ده، تا زما دپاره ژړا خوښه ده. ما ستا دپاره ګل خوښ دی، تا زما دپاره خار خوښ دی. ما ستا دپاره خندا خوښه ده، تا زما دپاره ژړا خوښه شوله. ما ستا دپاره آبادي خوښه ده، تا زما دپاره بربادي خوښه ده. ما ستا دپاره صحت خوښ دی، زما دپاره د ناجوړي خوښه ده. زما ستا دپاره ژوند خوښ دی، زما دپاره د مرګ خوښ دی. دا کېدلی شي؟ نشي کېدلی.